پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ ستاسو ایمان د لپاره بنیاد اور اساس دی اور پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نبوت به هم مانی ختم نبوت به هم مانی اور د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت نه انکار هم کفر دی د غی ختم نبوت نه انکار هم کفر دی اور اللہ رب العزت سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کی یو اعلان وکړو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین خودی آیات باندې پویدون مخکې د دې شان نزول بل ګورو بیا به تاسو خبره سمجھ کې راشي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کمی زمانه کې پیدا شوه دی اور وختي تیر کړه غي زمانه کې د متنبا د متبنا ډیر رواجو متبنا ست ویل کیږي چا زوی نه وي خو اسې په خلی باندې زوی جوړ کی چې کوم ته مو بولا بیٹا ویل کیږي زموږ د پښتنو کې د سیډر کی چا بچینی بیا بل ورته یو الک ور کی هغه د دې زوی نه خو غته زوی نه وي دې ته مو بولا بیٹا ویل کیږي یعنی په خلی باندې زوی دی خو نسب کې دا زوی نه دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځان لپاره متبنا ګرځول چې دا زما مو بولا بیٹا دی بیا چې کله حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو نه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترالو چې یا رسول الله دی حضرت زینب رضی الله تعالی سره زما ژوندۍ نه تیریږي زه غواړم چې دې ته طلاق ورکړم چونکه مشوره دا و چې د والد محترم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نغې سره به مشوره کوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغي کې وقفه ورکوله چې خیر دې لک صبر وکا خیر دې لک صبر وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصود دا و چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او حضرت زید رضی الله تعالی عنہ خپل کې مزاج جوړ شي دا ماته به ګلیو شکوي ختم شي خو چې کله خبره دې حد تراغله چې یا رسول الله طلاق ورکوم به دې سره ما نور ژوندۍ نه تیریږي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته طلاق ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی وشو چې ستا د مو بولا بیٹا چې ستا نسبی زوی نه دی خو په خلی باندې د زوی جوړ کړی دی د دې کما زوجه محترمه وا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دې سره به اوست نکاح کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کور ته ورغلو دروازې وټکول او ته زتا سره نکاح کول غواړم ورته یا رسول الله نکاح به څوک تړي ورته ویل چې الله المزوج نکاح تړلو ولا الله رب العزت دی و جبرائیل شاهد اور د دې گواه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام اور نکاح پړول ولا ز په خپل باندې یم نه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح وشو او دیو جن حضرت زینب رضی الله تعالی عنها فخر کولو په نور ازواج مطهرات باندې چې تاسو چا نکاح تړلې چا پلار تړلې چا تر تړلې چا ماما تړلې خو زه هغه خزم ازواج مطهراتو کې امهات المؤمنین کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما کور ته راغله الله زموږه نکاح تړلې جبرئیل علیہ السلام یې گواه دی نشکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو مشرکین مکه یو طعنه او ویلا جوړه کړ او پیغمبر نو دی خپل زوی خزي سره واده وکړو خپل خزي زوی سره نکاح حرام دی پلار د پاره انګور سره نکاح حرام دی شریعت ویلي نو دی او ویلا جوړه کړ چې خپل زوی خزي سره هغه طلاق واچولو دا دی ور سره نکاح وکړو خپل زوی خزي سره څنګه نکاح کوي دا خو ټیک نه دی نه الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفائی بیان کا اور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت او نبوت اعلان ور سره وکړي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو تاسو کې د یو سړی هم پلار نه دی چې جای کې د حضرت زید رضی الله عنه پلار دی خدا مو بولا بیٹا او مخ کې اوس نه په خلی به ورته زوینه ویلي حقیقي زوی خینه دی کنه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مخ کې به مونږه زید ته ویلو چې زید بن محمد
وی کله دا آیات نازل شو نو موږ بیا غینه پس زید بن حارثه شروع کو نن هم د سیرت کتابونو کې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ لیکل شوی دی وی موږ دغه مکمل نوم بدل کو نه د دې آیات شان نزول د دې پس منظر کې دا واقعیا پراته ده الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاکی بیان کړه چې تاسو کوم خبره کوي دا غلطه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زوی خزي سره نکاح کړي زید رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زوی نه دی غاغه لا پریدا وغه سره زمن شتانه بالغو کې ندی آیات کې الله رب العزت د درو خبرو اعلان وکړو ما کان محمد ابا احد من رجالکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو کې د یو سړی پلار نه دی دیم ولکه رسول الله وخاتم النبیین دو اعلانات نور سره متصل په یو جمله کې وګو دا د الله رسول دی او خاتم النبیین د دینه بعد پیغمبر ناراضي او دریم اعلان وکانه الله بكل شیء علیما الله رب العزت د هر شی باندې علم لري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسالت ورکول او د ختم نبوت ورکول د الله رب العزت د علم مطابق شوی دی او د الله علم ته چا علم ناراضي اوس په دې باندې یو اعتراض واردېږي زموږ تاسو دا عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک څلور زمن ورکړي حضرت قاسم حضرت طیب حضرت طاهر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم څلور زمنی او د الله پاک دا فرمایي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمن نشته کدا در باندې څوک اعتراض وکړي څه جواب وکړي او قران خو غلط نشي کیدای کنه نه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور زمن دی او دلته دوی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم نه جواب پندې کې پروت دی الله رب العزت دا نه ویلي چې ما کان محمد ابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پلار نه دی جوړ شوی نه ابا احد من رجالکم رجالی ذکر کړي رجال هغه سړی ته ویل کی چې هغه بلوغ ته رسیدلی بالغ وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول بچی بچپن کې وفات شوی دي سمانا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی وو هغه ټول بچپن کې وفات شوی دي تاسو کې چې کم بالغ دی وخت کې موجود دي کم بلوغ ته رسیدلی دي هغه کې د چا پلار نه دی او حضرت زید بن ثابت رضی الله حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه دی وخت کې بلوغ ته رسیدلی او بیا الله رب العزت دا وایي چې تاسو کې څوک بالغ دی هغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا پلار نه دی او چې د چا پلار هغه بچپن کې وفات شوی دي نه حضرت قاسم حضرت طیب حضرت طاهر اور حضرت ابراہیم رضوان الله تعالی مجمعین دا ټول بچپن کې وفات شوی دي لہذا آیات په خپل ځای باندې ټیک شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی هم ثابت شو دویم چې تاسو دا اولی جملې ته وګورئ ما کان محمد ابا احد من رجالکم او مخکې ورسره ولکن رسول الله وخاتم النبیین بلکې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم الله رسول دی اور خاتم النبیین دی او مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی چې پکار خدا سی و چې د سی ویلی وی ولکن رسول الله وخاتم الرسل یا وخاتم المرسلین خلا رب العزت نه خاتم المرسل ذکر کړي اور نه خاتم المرسلین ذکر کړي دي بلکې ویلي دي خاتم النبیین چې کم زور خاتم النبیین کې پروت غا خاتم الرسل اور خاتم المرسلین کې نشتا اوس په دې باندې پوي دو باندې په دې جمله باندې ځان پوي کې یو دی نبی یو دی رسول بعض علما رائے دا چې د نبی او رسول دا یو شخصیت نوم دی دې کې فرق نشته دی خو محققین علما وایي چې نه دي دواړو منځ کې فرق دی نبی دې ته ویل کېږي چې برابر خبره دا غیتا نوې شریعت میلاو شي او که میلاو نشي اور یا دا چې دینه مخ کې بل پیغمبر دی دا غي پیغمبر شریعت باندې دا عمل وکي لکه حضرت هارون علیه السلام مخکې موسی علیه السلام ته تورات میلاو دی شریعت میلاو دی هارون علیه السلام چې راغلو نه د حضرت موسی علیه السلام شریعت باندې عمل کړی دی دغه تورات باندې عمل کړی دی ځکه هارون علیه السلام نبی دی خو رسول نه دی اور موسی علیہ السلام رسول دی نوے کتاب نوے شریعت ورته ملو شوی دی اندغه رنګي حضرت داود علیہ السلام په شریعت باندې حضرت سلیمان علیہ السلام عمل کړی دی
اور رسول دې ته وایي چې هغې ته نوی شریعت میلاو شي، نوی کتاب میلاو شي، او هغه بیا خپل امت کې خور کې هغې مطابق د امت زندگی تیره کی. نه الله رب العزت رسول ذکر نه کو، نبی ذکر کو، خاتم النبیین، چې که رسول دی که نبی دی په ټولو باندې نبوت دروازه بنده دی نه پس به نه نبی رځي نه به رسول رځي. ولې نبی کې عمومیت دی، نوی شریعت وی او که نه وي، او رسول دی چې هغې سره به نوی شریعت وي. نه الله رب العزت دا ونه ویلو چې خاتم المرسلین چې صرف نوی شریعت والا به نه رځي، کیدای شي زړه شریعت والا پیغمبران راشي، نه به د نوی شریعت والا پیغمبر رځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس، او نه به د زه. اوس که څوک بیا دا اعتراض وکړي لکه قادیاني چې هغه درته دا ووایي چې عیسی علیه السلام رځي، او ته وایي چې خاتم النبیین پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نبوت ختم دی، بیا نه بیا به نه پریشانه کېږي ښه چې علما وي انشاءالله دا جوابات به کېږي، هر اعتراض جواب به وي. هغې جواب دا دی چې مونږ دا وایو چې ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دا مطلب دی چې نوی نبوت په چاته نه میلاویږي. عیسی علیه السلام ته خو نبوت میلاو دی، خو زوړ نبوت دی، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې میلاو دی، هغه نبوت سره به رځي. او موږ وایو چې نوی نبوت په چاته نه میلېږي، نوی نبوت په چاته نه میلېږي. لکه څنګه دوام مسلمه کذاب کړي وه، اسود عنسی کړي وه، یا د نږدې وخت کې میرزا قادیاني کړي. دې دا دوا سوچه غلطه دروغ ده. نزک الله رب العزت فرمایي ولکن رسول الله وخاتم النبیین. بل دی آیات کی کتا سو ګوري درېمه نقطه، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ابوت ہی ذکر کو. ابوت مطلب پلار کیدل، ابونا ابوت. او بیا سره ولکن رسول الله وخاتم النبیین، ختم نبوت ہی ذکر کو. نو دی ابوت اور ختم نبوت خپل کې څه تعلق دی؟ پلار کیدل اور ختم نبوت دی خپل کې څه تعلق دی؟ دا قرآن چې هر آیات کې سوچ کې نه نوي نوي نقطې به درته الله رب العزت په هغې باندې شرح صدر درته کوي. که تاسو مخکې انبیا کرام علیهم السلام تاریخ لږ وګورئ، نه ابراهیم علیه السلام په اولاد کې انبیا کرام علیهم السلام رغلي دي، اسحاق علیه السلام په اولاد کې رغلي دي، یعقوب علیه السلام په اولاد کې رغلي دي. اندسې هر پیغمبر دا غواړي چې نبوت زما دی بچو کې پاتې شي، بل چاته که زی وی کنه وي، خو چې زما بچو کې نبوت وي نه دا د فخر خبره ده. دا هر پیغمبر ځان لپاره فخر ګڼي. لکه یو پیغمبر خپله باندې پیغمبر دی، بچي په انبیا دي، دا څومره فخر خبره ده. نن سبا دور کې لکه موږ یو سړی چې یو سړی عالم دی، بچي علما دي، نو فخر کی ورمه خپل باندې عالم بچی علما دې باندې خلک فخر کوي. ځکه ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، ما بچی امامان وګرځئ. سو نبوت ورته میلاو کی، نبوت ورته میلاو شي. اور موسی علیه السلام چې هلته دعا کی، الته هارون علیه السلام الله نه غواړي اشدد به ازری. د هارون علیه السلام ته نبوت ورکړه چې ما ورسره د اوږې مضبوطي شي. خپل رور د پاره نبوت وخت دی نه چې کم د اعزاز ولا شي زی خلک خپل خاندان ته غواړي، خپل بچو ته غواړي، ورونو ته غواړي. نه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعالی پاک څلور بچي ورکړي، څلور بچپن کې وفات شوي دي. اور حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم څلورم زوی و، هغه چې کله وفات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو لو عاش ابراهیم لکان صدیقا نبیا، کچری د ابراهیم علیه السلام ژوندی پاتې شوی نه دا به نبی و، یعنی ما پسې به نبوت چاته میلوي دو؟ ابراهیم رضی الله تعالی عنہ ته. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور سره متصل دا فرمایلی ولکن لا نبی بعدی. خو یو خبر یا ساتي ما د بعد چاته نبوت نه میلوي. ځکه د قادیانان د دې حدیث نه غلط استدلال کی ظالمان. قادیانان وایي چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کمانه پس نبوت وین ابراهیم ته میلوي دو رضی الله عنه، نبوت شته ځکه مرزا قادیانی ته میلاو شوی دی. نو موږ ورته چې پټک وړو شي دې سره بعد کې دا فرمایلی دی ولکن لا نبی بعدی، ما د بعد بل پیغمبر نه وي، دا ورسره نه ګوري. نه آده تیتر آده بټیر، نیم حدیث ګوري او نیم حدیث نه ګوري، هغه ځان پر استدلال ګرځي.
اوس که تاسو وګورئ دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لو عاش ابراهیم لکان صدیقا نبیا ولکن لا نبی بعدی، ما د بعد بل پیغمبر نشته، لہذا حضرت ابراهیم کا ژوندی وین دي ته نبوت نه ملوي. خبره ختمه ده. لو تعلیق بالمحال ترزی، لکه قرآن کې رغلی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، کدی زمکو اسمانونو کې د الله نه علاوه بل الہ وې نظمکو اسمانونو کې په فساد وو، یعنی دوا الہ نشته نه ځکه فساد نشته. ولی کله زمکو اسمانونو کې څنګه د کافرانو عقیده وا چې خو دا ویل چې د زمکو اسمانونو کې یو الہ نه ډیر دی، الله یعذ بالله، نو یو ویل چې باران ورم بل ویل چې باران نه ورم، بس غو بل ته جنگ ودل د دنیا تباہ او برباد وا. خلا رب العزت دا ثابتي چې د زمکو اسمانونو کې صرف یو الہ دی، الہ فی السماء الہ فی الارض، پس زمکو اسمانونو کې صرف یو الہ دی، دغه حکومت دی، ځکه فساد نشته دی. نه دلته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم جواب دا دی چې دا لو تعلیق بالمحال د پر دی دا کې دی نشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس چاته نبوت ملو شي. خبره ختمه ده. اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمت الله علیه یو کتاب لیکل ترجمان السنه، هغه کې غیر خپل تطبیق کړی دی، ډیر ښه بحثي کړی دی. هغه وایي چې دنیا کې هم اور عام زندگی کې هم دا چې کم سړی یو منصب غته حواله کیږي هغه کې دوه شرایط وي. یو خو قبیلیت خامخا ضروري دي. مجنون څوک وزیر اعظم یا صدر جوړي یا مشر جوړي، لیوانه اور د مجنون اور د پاگل دا ورنه بار کا صلاحیت والا خبر کوي چې هغه سره قبیلیت هم وي، صلاحیت هم وي، پویا ور سره خو خيار وي. هغه د چودا مليږي هغه پر دوه شیزونه شرط یو عمر ایج عمر یې سمره دي، اور دیم هغه منصب ویکنسی چې هغه خالی ده او که خالی نه ده. دسته د پاکستان لکه د وزیر اعظم هر درو څلورو کالو بعد بدلیږي، کله نعال شي، کله غل دی، کله فلانکې دی، کله ډینګړی دی، بس یو جنگ شروع دی. غریب عوام پسې دی او خپله کې په کورسۍ جنگ دی. نو اوس چې کله دا دوه شیزونه شرط دي، اوس د ختم نبوت یوه ډېره لوی عهده ده، ډېر لوی عزت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو شخصیاتو په باره کې ویلي دي چې که د ما د بعد نبوت وی نو دو ته به ملوي دو. یو ابراهیم رضی الله تعالی عنه لو عاش ابراهیم لکان صدیقا نبیا ولکن لا نبی بعدی، یو د ابراهیم رضی الله عنه په باره کې. او بل حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې فرمایلی چې کچره ما د بعد نبوت وی لکان عمر بن الخطاب، نه دا نبوت ملوي دو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کما د بعد نبوت چاته ملي نه عمر بن خطاب ته ملاو. دغه ځکه دا خبره چې لو برای دې د پر دې تعلیق بالمحال د پر دا کې دې نشي چې نبوت وی کوي نه دې ته به نشتانه نبوت ختم نبوت لہذا دې ته ملويږي نه. خو خبرم دې پرې کوله چې عثمان صاحب د پر دوه شیزونه پکار دي، عمر پکار دی اور ویکنسی خلی پکار دی. حضرت ابراهیم رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ته نبوت ځکه ملاونو چې عمر پورا نه و، یو نیم کال کې وفات شوی دی، اور یو نیم کال والا ته نبوت نه حواله کیږي. ختم نبوت د ډېر لوی منصب دی، نغه د عمر وجه نه د دې عہدې نه پاتې شوی دی. اور حضرت عمر رضی الله عنه خو عمر پورا شوی دی، خالته منصب باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود دی، وجه حضرت عمر رضی الله عنه هغه منصب نه ملوي. حضرت عمر رضی الله عنه نبوت نه ملو شوی د دې وجه نه چې منصب باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ختم نبوت دواړه موجود دي، لہذا حضرت عمر رضی الله عنه ته نبوت نه مليږي، نه ختم نبوت او نبوت. خدا د حضرت عمر رضی الله عنه د عظمت دلیل دی. اور دین علاوه ګڼ شی روایتونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ختم نبوت بیان کړی دی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما باندې ختم نبوت ختم، زه د پیغمبرانو اخیری پیغمبر یم، ما نه پس چاته نبوت نه ملويږي. لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. لس احادیث داسې دي چې هغه صحیح سند سره نقل کړي شوي دي، مختلف احادیثو کتابونو نقل کړي دي چې لا نبی بعدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعد چاته نبوت نه مليږي. اوس که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس کم سره نبوت دوا کی دا کافر دی، دا اسلام نه خارج دی. ولې د اسلام د بنیادی ضرورتونو نه انکار کوي چې هغه د عقیده اساس دی، بنیاد دی. اور یو روایت کې راغلی دی، ترمذی روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام ته پوښتنه وکړه یا رسول الله تا ته کله نبوت ملو شوی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې فرمایلو
كنت نبيا زه هغه وخت کې پیغمبر وم آدم بین الروح والجسد چې پیغمبر د آدم علیه السلام هغه وخت کې د روح او جسد په منځ کې و یعنی هغې ته زندگی نه و میلاو چې ماته نبوت میلاو شوی دی او بل ځای کې دا الفاظ راغلي دي وآدم بین الروح والطین بین الجسد والطین د آدم علیه السلام جسم مبارک یا نه و جوړ د خټو اور دغه کې تکمیل ته نه ورسېدلی چې ماته نبوت میلاو دیو جنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم انبیاء کې اول الانبیاء دی ټول نه ډوبې نبوت ورته میلاو شوی او آخر الانبیاء دی چې ټول نه اخیره بیا راغلی دی نبوت ورته ټول نه مخکې میلاو شوی ځکه اول الانبیاء اور نبوت ور باندې ختم دي ځکه آخر الانبیاء جسد مبارک په اعتبار سره اخر کې راغلی دی اور عالم ارواح کې ورته ټول نه ډوبې نبوت میلاو شوی دی نه لہذا اول الانبیاء آخر الانبیاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نه که څوک نه تاسو کې پریشان کیږي ونه ورته اول الانبیاء په دې اعتبار سره دي چې ټول انبیاء کرامو کې ټول نړۍ نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته میلاو دي عالم ارواح کې اور آخر الانبیاء په دې اعتبار سره چې جسد مبارک په اعتبار سره دنیا ته ټول اخر کې راغلي دي نه اول الانبیاء آخر الانبیاء دواړه دي او بلې روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو انا قائد المرسلین زه د ټول انبیاء کرام علیهم السلام قائد یم ولا فخر خودی باندې فخر نکوم انا خاتم النبیین ولا فخر زه خاتم النبیین خودی باندې فخر نکوم دغه نه خپل نبوت ختم نبوت اعلان کړی دی چې ما نه پس په نبوت چاته نه ملوي اور یو بل حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو انا والساعه كهاتين زه اور اخرت دسی د غوتو سره اشاره وکړه دسه باز روایتونو کې د غوت خپل کې ټچ انا والساعه كهاتين زه اور اخرت په مونږ دسی علماء لیکي چې دا د ختم نبوت دلیل دی دا مطلب چې ما نه پس اخرت ته اخرت خورت لې شي خو نبوت چاته نشي ملوي دی اور که کم سړی چې زه نبی هم نه دا به دروغ وي دا به دجال وي کذاب وي په دې خبره باندې پوه شئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت پسې د آخرت متصل دی دې منځ کې چې کم سړی د نبوت دوا کوي هغه به دجال وي کذاب وي کافر وي هم مسلمان نشي کېدلی او که موږ لږ پښتو کې تعبیر وکړو نو دا معنا به شي چې آخرت خو راتلی شي خو نبی نشي راتلی انا والساعه كهاتين زه اور آخرت داسې و دغه رنګ ګوتو سره اشاره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم د ختم نبوت دلیل او بل یو روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فضلت علی الانبیاء بست الله پاک شپږو خبرو وجنه ماته په نور انبیاء کرام علیهم السلام باندې فضیلت را کړی دی دا شپږ فضیلتونه ماته حاصل دي مانه علاوه بل چاته نه دي ملو شوي پہلا نمبر باندې اعطیت جوامع الکلم ما تعالی رب العزت جوامع الکلم را کړی څه مطلب چې زه لږ لږ الفاظ وایم خو هغې کې ډېره دنیا پراته ده لکه الدین النصیحه دا دوه ټکي دي الدین النصیحه او چې دې باندې د محدثینو تشریحات وګورئ حیران به ورته پاتې شي چې کمې کمې خبرې لیکلي دي ټول حقوق الله حقوق العباد صرف دوه ټکو کې راغونډ کړي دي الدین النصیحه اور حقوق الله اور حقوق العباد دا د جنت لار ده چې کم سړی پوره پوره ادا کړي په دوه جملو کې ټوله خبره ختمه کړه نه ځکه اعطیت جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم را کړی دی دویمې څه وفرمیلو نصرت بالرعب زما مدد کړی شوی دی په رعب سره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بل روایت کې راغلي چې زه کم ځای کې یم په یو میاشتې مسافت باندې په کافرانو باندې زما رعب غورځېږي او هغه تاسو غزوه احد کې وکتلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې مشرکین دوباره حمله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وویل چې ځانونه تیار کړي اور هغه صحابه کرام وځي چې کم احد کې ما سره و چې کافرانو ته پته ولګېده چې صحابه کرام زخمیان دي بیا موږ سره جنګېږي روب ورباندې راغلو مال ته نه واپس شو نه دویم فضیلت ورته دا حاصل دی چې نصرت بالرعب ما ته نصرت زما کړی شوی دی په روب سره یعنی کافرانو باندې زما روب دی او درېمې څه وفرمیلو احلت لی الغنائم ما ته مال غنیمت حلال کړی شوی دی ما نه مخکې چې کوم انبیاء کرام علیهم السلام جهاد کړی هغو دپاره مال غنیمت نه فایده اوچتول جایز نه و خو ما دپاره مال غنیمت حلال کړی شوی دی زما امت په هغې نه فایده اوچتي او زه هم دی درېم فضیلت دی اور څلورم فضیلت وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا دا ټول ازمکه ما دپاره الله رب عزت مسجد اور پاکوالی ګرځولی دی څه معنا
چې کوم ځای کې ته تیمم کول غواړې تیمم کولی شي. دینه مخکې نور انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ته د تیمم اجازت نه و. اور مسجدن ټول از دنیا ما د پر مسجد ګرځولې. کوم ځای کې چې ته مونځ کې مونځ کول جایز دي. مخکې انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام د پر عبادت خانې جوړې وي چې دې کې عبادت کې دینه بار د عبادت اجازت نشته. او موږ ته کوم ځای کې پټي کې کوي، بازار کې کوي، چوک کې کوي، گلی کې کوي، مسجد کې کوي، مدرسه کې کوي، کوم ځای کې کوي، جاز کې ولې نه کوي. بیا ټیک دی. زما په دې خبره باندې پوه شئ. پنځم فضیلت ارسلتو الی الناس کافه، زید ټولې دنیا انسانیت د پر الله رب العزت بطور پیغمبر را لیږلی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې نه ونیسه تر اخیره انسان چې کم پیدا کېږي ټولو دپاره زه پیغمبر یم. هغې دپاره نبوت ما ته میلاو شوی دی. او شپږم فضیلت وختم بی النبیون، د ټولو انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام د نبوت سلسله په ما باندې بس کړي شوي ده. دا هم د ختم نبوت دلیل دی. داسې ډېر روایتونه دي، ډېر زیات. هغه زه دومره ټایم کې نشم بیانولی، خو چې کم هغه مشهور روایتونه کم عام آسان فهم هغه تاسو مخې ته ما کېښودلي. نه ختم نبوت د بنیادي عقیده ده، دې کې شک کول هم کفر دی. او د تبلیغ والملګري ډېر ښه تعبیر کوي چې د ختم نبوت په توفیل باندې دا کار اوس موږ ته حواله کړی شوی دی. ځکه که څوک در باندې دا اعتراض وکړي چې الله رب عزت انبیا نه رلیږي، دا خو ظلم دی العیاذ بالله. ته به ورته جواب کې دا وایي چې العلماء ورثة الانبیاء، دا علماء کرام دا د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام ورثه دي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ورثه دي. کم کار پیغمبر کړی دی هغه د علما هم کوي. او که عالم دی کې کوتاهي کوي الله به ونه تپوس کوي. او دویم یو په دې اعتراض باندې ځان پوهېږي، اکثر د بریلیان کوي په د تبلیغي جماعت باندې. هغه وایي چې دا مسایل بینول دا د علماو کار دی، تقریر کول دا د علماو کار دی، د عوام پکې څه کار دی؟ تبلیغ کوي، 4 میاشتې لګوي، کال لګوي. هغې ته ما پریشانه کېږي. آسان جواب یې دی هغه نه پوهېږي. ته خو پوهېږي که نه؟ یو دی مسایل، یو دی فضایل. مسایل اور فضایل دا دواړه بینول د علماو کار دی، خو که عوام صرف فضایل بیني نه هغې ته اجازت شته. اوس که یو ملګری راپاسېد هغه دا ویلي چې کم سړی 40 ورځې تکبیر اولا سره موضوع کې هغه ته 2 پروانې ملیږي، یو به جهنمي نه وي بل به منافق نه وي. نه دا خو عام فضیلت خبره ده. حدیث خو که عالم یې بیني ټیک ته او که عام سړی بیني ټیک ته. البته مسایلو بینولو دې ته اجازت نشته دی. کیدای شي دا مسلې کې غلط شي، عوام ګمراه نه شي. نو دوی ته چې کوم کتاب ورکړی شي هغې نوم هم فضایل اعمال دی. فضایل اعمال دا مطلب چې دا به صرف د اعمالو فضایل بیني. که مسله راځي دا به د علماو نه تپوس کي، که هغه د اودس مسله وي، که مونځ مسله وي، که د ذکر مسله وي، او که د قرآن مسله وي، او که د توحید مسله وه، او که د څه مسله وه، د بدعت و شرک و څو علماو نه تپوس کي چې دا کار ټیک دی او که ټیک نه دی. او چې کوم بالکل صریح دي هغې کې نه عالم نه تپوس کولو اجازت ضرورت نشته دی. اوس مثال بوت ته یو سړی لګیا دی سجده کوي، او ته ورته چې صبر وکړه زه عالم نه تپوس کوم چې دا شرک دی او که شرک نه دی. نه دا خو یې د دومره غټ سر درکړی په دې ته نه پوهېږي. 25-30 سال اسلام کې تېر کړي، ته دا پته نشته چې بوت ته سجده کول شرک دی او که نه دی. نه بعضې چې کوم آسان مسایل دي چې هغه ډېر ازر من الشمس دي، لکه داسې دي چې هغې کې اوس لکه مثال ده یو سړی د ختم نبوت نه انکار کوي، او ته ورته چې زه عالم نه تپوس کوم چې ختم نبوت نه انکار کفر دی او که نه دی. په دې خو موږ ستړي شو چې ختم نبوت نه انکار کول کفر دی، هغې کې به څه تپوس کوي؟ نه دې وجې نه دا بنیادي اساسي عقیده ده. دې باندې ځان خبره او چې دې باندې الحمدلله څوک داسې د مور راوړی بچی نشته چې هغه په ختم نبوت باندې اعتراض وکړي، موږ یې جواب ونه کړی شو. او نو څوک داسې شته چې دې باندې رد وکړي الحمدلله. خو تاسو بنیادي دا خبره هم دې پورې وکړه چې نن سوشل میډیا دور دی، بس تاسو پته نه لګي چې کم پټکي ولا ګیري ولا ګوري دغه بیان واوري، بیا وروسته شک وي چې یاره دا خبرې ټیک کړي که نه کړي، که ما ته پته نه وه، که زمونږ علما ټیک نه دي، که دا ټیک نه دي، بس ځان د یو پینډینګ کې چولي پریشانه وي. دیو چې نه علما لیکي چې کم کتاب مطالعه کې غول خپل مسجد امام ته ښایي چې دا صحیح عالم لیکلی که نه، ولې عالمانو کې هر قسم عالمان شته نو هغې بس ضرورت نشته دی. هغې بریلی شته، محمدي شته، او غیر مقالد شته، پرویزي شته، نیچري شته، قادیاني شته، پته نشته کمې فتنې دي. همدغه رنګې چې بیان واوري هغې کې به تپوس کوي چې دا علماء حق علماء دیوبند دی او که نه دی، او که نه وي بس مې واوره څه ضرورت دی. او داسې مسله به وینه چې هغې باندې علماء دیوبند الحمدلله بحث نه وي کړی، یا خپل موقف نه وي پیش کړی، یا دلیل نه وي ویلي، نو بل عالم ته څه ضرورت دی؟ نو دې وجې نه دې عقایدو نه ځان خبرول پکار دي.